لیکن ابو جهل ورته وی چې او عمره ځان نه د پهلوان جوړ کړی دی ته د یو سړي علاج نشي کولی چې زمونږ د السلام علیکم زم ساسو ور ساسو ملګری شکیل خان نن در باندې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د مسلمانېدو واقع اورما کله چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مسلمانېدو نو په دغه سات کې څنګه چلو نو دا به د مولانا بجلیګر صاحب د خپل نه اورونو ویډیو د اخر پورې وګورئ د خپل ملګرو سره مخ کې شیر کړئ نو دا په موږ تاسو فرض دي چې اسلامي معلومات څنګه زده کو نو راځي ویډیو وګورئ خو خامخا به د خپل ملګرو سره مخ کې شیر کوئ نو راځي ویډیو وګورئ لیکن ابو جهل ورته وی چې او عمره ځان نه د پهلوان جوړ کړی دی ته د یو سړي علاج نشي کولی چې زمونږ د پلار او د نیکه د دین خلاف کوي لګیا دی حضرت عمر ورته چپ توره یې راوویسته ویل را به دې دارالندوې ته راځم دارالندوه زموږ د هغې اسملیحان توره یې راوویسته او را روان شو یو صحابي په مخه ورغلل چېرته ولې ښه او تاسو چې پې عاشقان یې اوس به د هغه سر درته پرې کړی په دې توره کې راوړم صحابي ورته وایي وی او عمره ته د هغه سر پرې کولو ته روان یې د هغه اسلام خو ستا کور ته هم تللی دی کور ته مې تللی ویل ویل ورشه چې کور ته لاړو دروازه بند وه خور یې لګیا وه دننه یې قرآن لوستو او دا آیات یې وې چې دروازه یې وټکوله خور یې ورلرې کړو قرآن شریف آیاتونه چې هغه یې پټ کړل ویل دا تا څه لوستل زما راتلو نه بغیر ویل ما خو څه نه دي کړي رانیولې ده او ښې یې والې ده چې د پاسه یو خیر راغی هغه یې مرګ له ووالې خور یې راپاڅېدو وی یا عمره نوره مې موها خو زه په داسې هستۍ عاشقه شوې ما چې مرګ لار وختي تیاره یمه حضرت عمر ته چې دا ټکې وکړو هغه سر ټیټ کړو په ژړا شو ورته ویل او خورې زما د راتلو نه مخکې دي چې کوم قرآن وی هغه لږ بیا ووایه زما خو یې زړه سوری کړی دی دومره سات کې خور یې راپاڅېده ورته وایي ما انزلنا عليك القرآن لتشقى خور د لاسه ونیوه وی زر کوه بام هغه چاته بوځه چې چا تا ته داسې عجیبه قرآن ښودلی دی خور د لاسه ور ونیو د پیغمبر مجلس ته چې راغی رسول الله ورته پاڅېدو وی عمره بیا څه جګړې له راغلی وی یا رسول الله جګړې له نه یم راغلی دې له راغلی یم چې کوم قرآن دې زما دې خور ته ښودلی هغه ما ته مو ښایه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ووایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې مسلمان شو توره لاس کې وه راغی او د بیت الله په خوا کې ودرېدو اعلان یې وکړو ویل واورئ یو د مکې کافرو که د دې پیغمبر ته چا اوچت وکته د سرونو انبار به ولګو تاسو خیال ده الله داسې هم کوي که نه دی اسلام ته چې څوک اوچت وګوري الله به د سرونو انبار لګوي انبار په امریکا کې نن دومره خوف و حراس دی خو چې کړک شي داسې چله بیا څه چلو شو ویا خبر اسامه چرته دی ملا عمر چرته دی پته نه لګي یعنې غیبي یره الله د ټولې امریکې په زړه کې اچولی دا برش په وایټ هاوس کې هم وایي چې نه اوسېږي تښتېدلی کولی شي خدای داسې که نه بس یو اپیل درته کوم چې الله ته هر وخت کې دعا کوئ
چې یا الله کوم امداد دی چې د کفر په مقابله کې د صحابهو کړی و یا الله هغه امداد د عراق وکړي امریکا سره د ملګرو تباه او برباد کې امریکا سره د ملګرو تباه او برباد کې د خپل حبیب په خاطر د خپل لوی شان په خاطر اخیری کې یو دوه شعره درته ووایم وای بوم زئی دلبر لاس تړلې په تعظیما بوم زئی دلبر لاس تړلې په تعظیما بوم زئی دلبر خپلو پردو تور کړما ستا مینې رنځور کړما خپلو پردو تور کړما ستا مینې رنځور کړما نشته بېلتا مې بل حکیما نشته بېلتا مې بل حکیما نوم د بجلی ګرځما شوې خاورې په سر زما نوم د بجلی ګرځما شوې خاورې په سر زما نشته بېلتا مې بل حکیما نشته بېلتا مې بل حکیما د الله نه بغیر زمونږ بل څوک نشته اوس په اخلاص دعا وکړئ چې یا الله د کفر نام و نشان تباه کړي یا الله د کفر نام و نشان تباه کړي یا الله ته خو په هر شي قادر یې نام و نشان یې تباه کړي اسلامي ملکونه ته په خپل امن و امان کې وساتي خدایا په ژوند راته د طالبانو یو جلک خو په کابل کې بیا وښایه خدایا په ژوند راته د کابلانو یو جلک بیا راته وښایه خدایا په پاکستان کې د علماو امداد وکړه یا الله د علماو آبرو ساته د علماو عزت ساته